ټول نه خو مخکې زه السلام علیکم وایم. بعد د سلامه به ډېرې خبرې نه کوم، را به شو دې سیسټم ته چې دې سیسټم کې څه کار کېږي او دې نه څه کار اخیستل کېږي. نو دا سیسټم چې دی آنلاین ټیکټ سیسټم دی، یعنی خلک د دې طریقه کولی شي چې مثلا د انټرنیټ د طریقه ټیکټ واخلي، چې هر ځای ټیکټ اخلي. او دغه مخکې به یو دا خبره مو کوم چې دا څه معلومات دي کې مو درج کړی ده، دا کولی شي تاسو په اسانه په خپله تغیرات پکې راوړئ. دا هم زه ټول تشریح کوم. نو یوټیوب 15 دقیقې نه زیاته ویډیو خو نه پرېږدي په رایګان سیسټم کې. کوشش به وکړم 15 دقیقې نه مخکې دا ټول تشریح کړم. ما ته نه ښکاري خو بیا هم که ونه شو بیا خیر د دویم پارټ به یې جوړ کړم. نو دا چې مثلا دا ټول هغه سمپل ده، دا تاسو خپل بیا کوم یو غواړئ هغې ته کېږي. رایګان په هغه کې ما اچولی ده. نو مثلا دی یو نفر راغی داسې ویبسایټ ته لاړه، دی ولیکه او دیز ته راغی، دا صفحه ورته راغله. اوس دا نفر غواړي مثلا د کابل نه ځي، هرات ته ځي، کندهار ته ځي، یا نیمروز ته، هلمند ته، چې هر ځای ته ځي، یا د هغې ځای نه دې خوا کابل ته راځي یا بل ځای ته ځي. نو هغه غواړي چې یو ټیکټ ته ځان ته واخلي د آنلاین سیسټم د لارې. نو دی به څه کوي، مثلا تاسو کول دلته چېرته جدول جوړ کړئ داسې لاندې، مثلا ما دغه ځان نه جوړ کړی ده، خو دا صحیح نه ده. دا که په فیسبوک کې مې تاسو صفحه کې مې هغه ولیده، مایل که لږ ولایتو ته به ځي، هغه نیمروز ته، کندهار ته، دې ځای هلمند ته هم ځي که نه. نو داسې که چل وکړئ دغلته بیا سیسټم جوړ کړئ، دلته مثلا د کابل نه پلانکي ولایت ته په یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه په دغه بجو باندې ځي. د اوس لاندې بل جدول دغسې ورکړي، مثلا د کندهار نه هلمند ته مثال، که غزني ته دی، د پلانکي ته بل جدول جوړ کړي. دلته نفر چې اوس دلته راغی، مثال دلته یې وکاته چې مثلا دی ځي د کابل نه ځي کندهار ته، چې وګورئ کابل نه کندهار دغه جدول ده. نو دغه کې ولا دغه سهار په 15 بجو هم دا شته ده، او 8 بجې هم شته ده، د شپې 2 بجې هم شته ده، چې هر څونه وګوري هماغه به لاړ شي دې ځای کې به درج کړي چې دی کابل نه ځي مثال. نو دغه ځای کې کابل به انتخاب کړي، کابل سیټي. بله خبره دا ده، دا نن سبا که تاسو وګورئ 11 کلن 12 کلن کوچنی ماشوم به وي، هغه به په فیسبوک کې ګوتې وهي، څه مشکل هم راشي درته به هغه حل کوي. نو چې هغه فیسبوک شیان خلکو زده کړل، دا هم ډېر اسان دی، دا هم څه مشکل نه لري چې دا به خلک زده نه کړي. نو که چا اول ځلي هغه څوک چې په انګلیسي لږ پوهېږي یا لږ زده یي که نه، څوک چې نه پوهېږي هغه کولی شي د هغه ته به پوښتنه وکړي. نو آهسته آهسته به دې سره بلد شي. اوله به خلکو ته مشکلات وي، او که ورته وګورئ عمومي ډېر اسانه سیسټم دی. مثال دا ځي کابل نه که نه، یا هرات نه یا کندهار نه، نور هم هلمند دې ځایونه هم پکې درج کېږي هلته سیسټم. دا به ټول به زه راشم تشریح به پس ته آهسته آهسته وکړم. مثال دا لاړ دی کابل نه، اوس ما دې کې سفرونه چې اچولي دي، دا دلته مې لست ځان ته جوړ کړی چې بیا مې د یاد هم نه وځي. مثال دغه دی کابل نه تو ښه هرات، هغه ما د یاد ووته ځکه مې وکاته. کابل نه مثال دا ځي، نور خلکو ته خو به دلته جدولي او په کومه ورځ چې په کار وي هغه ته خو هغه به په ورځ تاریخ کې به دلته انتخابوي. دې ځای کې تاریخ هم شته دی. مثال دی لاړ شم زه کندهار سیټي، او تاریخ دی سفرونه ما چې اچولي یوازې مې سه شنبې او چهارشنبې اچولي دي، نورې ورځو کې مې نه دي اچولي. نو سه شنبې او چهارشنبې چې په هر تاریخ راځي زه به هغه وګورم. مثال دا سنډې، منډې، ټیوزډې، سه شنبه، وینزډې، چهارشنبه ده. نو نن هم سه شنبې ورځ د 14 تاریخ زه به د هفتې آینده وګورم. مثال دا د ده په کار ده په سه شنبې ته ګوري ټیکټ ځان ته په کوم نوع موټر کې ګوري. مثال ملي بس مې ورکړی، اورنج بس مې ورکړی، بس 303 مې ورکړی ده. اوس دغه سفر چې ده یوازې په دې ما دې کې ورکړی ده او دې کې مې ورکړی ده. نو زه به دا بس 303 کلیک کړم. بس 303 مې کلیک کړ، سرچ ټریپ ورته وایم. سرچ ټریپ ته چې ورته وویلې دلته دې نه بعد د تا ته دغه د مثال دا راشي. اوس دوه په سه شنبې ورځ آینده کې مثال 2 دانې دي، یو د کابل
ټو کندهار نه کابل نه کندهار ته ځي، بل د کندهار نه ته کابل ته راځي. نو مثال د دې 3 بجې د شپې وخت ده او د دې چې دا 19 دا چې دا 24 ساعته سیستم ده. 24 ساعته کې دی که دا 12 ساعته کې دی کې مشکل راځي. 24 ساعته کې مثال 1 بجې چې دا 2 3 4 تر 12 پورې دا د 1 بجې د شپې نه شروع کېږي 1 2 3 چې 11 بجې شو یوه ده د دې مطلب د 11 د غرمې یوه ده د شپې یوه نه ده 14 د غرمې 2 دي داسې 15 3 دي همداسې دا چې 19 دا 9 دي د شپې 9 بجې دي. نو بیا 40 دي بیا 12 بجې د شپې نه دي 40 پکې نشته دي د 00 ده 40 لپاره دلته 00 راځي دلته هم 0 راځي دلته هم 0 راځي دلته هم 0 راځي. مثال 12 بجې بیا 00 دلته راځي او دلته 3 دي دا سیستم ده. خیر د دا چې مشتریان بیا وګوري بلد بشي ورسره دې سره دا 12 ساعته سیستم نه کېږي دا مشکل ده پکې په دې کې بیا پیدا کېږي. او بل مثال د ده اوس سفر دغه دی 3 بجې اوس مثال زړه کېږي چې دې کې ټکټ واخلي اوس دې کې ورته وایي مثال ما نور مخکې مې دې نه ویډیو جوړول نه مخکې ډېر پکې ګوتې ووهلې ډېر سیستم مطلب بوک مې کړل چوکیګانې سیټونه مې بوک کړل نو دغه کې اوس مثال ما ټول موټرو کې ما 22 سیټونه ورکړي دي کم کې مې 20 ورکړي کم کې 19 ورکړي دا ټول دې تنظیمات کې دې کې جوړېږي دلته به لږ پس ته راشي اوله به هغه ځای وګورو دې کې ټول هر څه کار کېږي او دې ته به څه رقم راځي او دې ته به دا کولی شي هر څوک دې ته راشي که نه دې ته به یوزر نیم وي پاسورډ یې لکه څنګه چې فیسبوک دې شیان ته دی هغه همغسې به دا چې چا سره یې همغه نفر پکې تغیرات ګوتې وهلی شي نور هېڅوک ګوتې دې کې نه شي وهلی نو اوله به دې ته هغه کوو. نو مثال د ده ټکټ په کار دی په دغه ورځ باندې او په دغه ساعت والا بوک ورته وایي بوک چې ورته ووایي دې ځای کې به دا چوکیګانې راشي د دې بس دغه موټر چې دا کوم ده دغه هغه موټر چې کوم ده د دې سیستم مثال د موټر خو هر یو فرق د کوم یو داسې 3 چوکۍ دې خوا دې خوا 2 د کوم دلته 2 دلته هم 2 د کوم بیا دې خوا یو د دې خوا 2 یا د دې کوم یو دې خوا دې خوا دا ټول سیستم په هلته عیارېږي په دې مخکې مې چې راغلم دې ځای کې نو ما دې ته دا سیستم جوړ کړی ده او هلته دا هم کېږي چې مثلا یو چوکۍ سوچ وکړه 22 چوکیګانې دي په موټر کې نو یو چوکۍ داسې کوي چې مشخصه څوک یې انتخاب نه کړي او ته وایې چې دا کلینر دپاره دلته کلینر پکې کښېني نو هلته دا سیستم هم شته لکه دا چې ده او دا چوکۍ هېڅوک نه شي انتخابولی بل نفر هم چې انتخاب کړي دي 1 2 3 4 دغه انتخاب کړي دي دې ځای کې رنګ ورکړی ده بوک سیټ دا رنګ ده دا اوس دوباره نه شي انتخابولی چا چې انتخاب کړي دي همغه یوازې پکې هغه دپاره بوک شوي نور نفر نه شي کولی. اوس زه مثال زما دغه 3 نفره مثال ما سره دي او بله خبره دا هم ده چې دلته ګوره دې ځای کې اډلټ چلډرن دا لیکلي دا هېڅ کار نه کوي تر څو چې اول نه مخکې باید یوزر چې شی دی مشتری باید دلته چوکۍ کلیک کړي چې کوم ځای کې کوم چوکۍ ځان ته هغه کوي بوک کوي یو مثال 2 3 د 3 نفر دي دا 3 راغلل. اوس دی ځي د کابل نه تر کندهاره پورې آفر کوډ چې شی ده د دې آفر کوډ دانه دانه که تشریح کوم یاره ډېره به ویډیو راشي خیر دا مهم ځایونه به تشریح کوم نور به دانه دانه نه کوم بیا مې که بله دویم ویډیو کې وکړله بیا به وکړم. نو آفر کوډ دې دپاره ده چې سوچ وکړه نور وطنو کې خو بل رقم سیستم وي که دلته همغه سیستم باندې کار یا بل څه کار ترې نه اخلي دواړه قسمه کېږي. دا اوس مثال سوچ وکړه خپلوان دي یا دوستان دي انډیوالان دي اوس ته وایې چې یاره دا چې کله ټکټ اخلي دته باید زه یو کوډ مشخص ورکړم او دغه کوډ چې کله دوی دلته ورکړي دا کوډ هر څوک مثال په یاد نه لري دا کوډ تا هلته یو مشخص دی ورکړه تا مثال ورکړه 07890 یا ABC TXY هر چې ورکړه په 6 حروفو کې 6 نه کم نه نو هلته دې و نه رښتیا و 6 مني و مني نو هغه دې ورکړه بعد هغې دا کوډ به مثلا مشخص مغه نفر ته ورکړي چې ټکټ دې اخیسته آنلاین دا آفر کوډ کې دا ورکړه دا دپاره مثال 1000 روپۍ تخفیفي 1500 به 50 به 10 افغانۍ به
یا به 2000 چې هر څونه هلته تا انتخاب کړي هغه کوډ دپاره دا به م ټول زه دلته بیا راځم هلته هغه وایم دې ځای کې سیستم ده. نو یو کوډ ما ورکړی دی زه به هغې نه کار واخلم. مثال دې ځای کې بیا لیکي چې د څونه د کوم تاریخ نه تر کوم تاریخ پورې دا کوډ کار کوي. تاریخ هم ورکول کېږي 1 2 3 4 دا کوډ مې ورکړی CVX مې ورکړی ده. آفر ویل ایکسپایر آن په دې تاریخ نه بعد دا کار نه کوي 20 دغې میاشت دی دا چې د جون میاشت ده. نو دا مې ورکړه. اوس د دې کوډ تخفیف څو ده؟ د دې کوډ تخفیف چې ده 50 روپۍ ده. ډسکاونټ 50 روپۍ مې یوازې ورکړی ده. نو دا مې ورکړه ورته. او چلډرن او د چلډرن دپاره کولی شي چې مثلا موټر کې کرایه تعینه کړي چې مثلا د ماشومانو کوچنیانو لپاره دا 500 ده او د غټانو لپاره چې دا 800 ده. او په دې یو موټر کې مثال ته وایي چې یاره دې کې باید 2 کوچنیانو نه 3 نه 4 نه 5 نه یا یو نه زیات باید اجازه ورنکړي چې کله ټیکټ اخلي. نو اوس یو سوچ وکړه دغه 3 نفر دي ما په هر یو موټر کې د فعلا دپاره 3 ته اجازه ورکړې ده. 3 ته مې اجازه ورکړې ده. مثال زه وایم چې دغه 4 نفر انتخابوم زه به 4 انتخاب کوم. مثال یو را سره مشر د اډلټ کې راځي او 3 کوچنیان دي که نه 3 مې کوچنیان ورکړل. د کرایه د هغه دپاره کوچنیانو لپاره چې دی دغه نه راغله او اډلټ پرایس 1000 راغی. د مشران چې دا 1000 ده او د نورو چې دا کم مې ورته انتخاب کړی ده. اوس که زه مثال د 3 مې انتخاب کړي که نه د هر یو موټر کې مې 3 انتخاب کړي چې دې نه باید زیات ته اجازه ورنه کړي. اوس به څنګه پوهېږو چې دې ته باید اجازه ورنه کړل شي. مثال دلته لاړم ابدایت د 3 په ځای به زه ورته اوله سیټونه انتخاب کوم. مثال 15 نفر یا 6 نفره دي 6 نفرو کې 15 کوچنیان او یو چې دی پکې مشر دی. اوس به دا ما خو 3 انتخاب کړي هر کوچنیان دې ته به اجازه هېڅ نه ورکړي. دې ته به ټیکټ نه بوک کېږي تر څو پورې چې دا کوچنیان دې هغه نه هغه نه کړي دا لاندې دلته ونلیکي یا سپیشل به مو زه درته ووایم چې څه شی دی. اوس مثال د کانټینیو ورته وښي چې یعنې صحیح شوه خبره 15 نفره کوچنیان دي یو سره مشر دی. کانټینیو ګوره چلډرن سیټس آر ناٹ اویلیبل یعنې کوچنیان لپاره ځای نشته دونه. نو 3 مې ورته انتخاب کړي دي. اوس 3 ورته ورکړم 2 ورکړم 1 ورکړم دا بیا مني او مخکې به داسې نه مني. نو دا زه بېرته هغه کړم مثال د اوس زه ورته ورکوم 1 نفر دی او 2 سره کوچنیان دي. د دې سپیشل خو دې دپاره ده لکه دې کې مثال ته ما ورته دې ته هم 1000 افغانۍ کرایه تعین مې کړې ده او دې نور ته مې 1000 افغانۍ کړې ده او کوچنیانو مې 200 کړې ده. او سپیشل د یو چا سپیشل سیټ پکار وي نو هغه ته کرایه جګوي هغې سره مثال خوراک هم ورکوي یا بل څه سپیشله خبره وي نو کرایه ما دلته 1000 کړې ده هغه کولی شي چې بیا هلته هم زیاته کړي. سپیشل مثال ورسره نشته ده د بیک کنټینیو ورته وایي. کوډ مې ورکړی ده او کرایه مې 1000 تعینه کړې ده. کوچنیانو چې دی 200 مې ورکړې ده. نو چې دا ټوټل حساب کې څو راځي دا کنټینیو ورته ووایم. اوس ګوره دا مسیج هم ورنه کړه چې چلډرن ناٹ اویلیبل ځکه چې 2 مې انتخاب کوم ما ورته 3 انتخاب کړي. یعنې اوس که بل نفر څوک راځي ټیکټ اخلي هغه که چېرته چې ورته 2 هم ووایي 2 هغه ته به اجازه نه ورکوي 2 هم اجازه نه ورکوي ځکه چې 2 ما انتخاب کړي او 3 مې ټوټل هغه باید که 1 یې ورکړي بیا ذاتي نو بس د چلډرن سیټ به پوره شي او